أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سورة الدخان 7 نمبر آیات. په دې 7 نمبر آیات کې د الله تعالی په وحدانیت باندې او د هغې ربوبیت باندې دلیل پیش کیږي. الله تعالی وی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی والارض رزمکې دی وما او د هغه څه دی بینهما چې د دوانو په منځ کې دي. زمکې او اسمانونو کې چې منځ کې چې کوم څه مخلوقات دي د ټول رب الله تعالی دی. الله تعالی وی ان کنتم موقنین که تاسو یقین لرئ. وما بینهما باندې وقف دی، بیا وروسته الله تعالی وی ان کنتم موقنین که تاسو یقین لرئ. دې ځکه کې تفهیم القرآن لیکلی دی چې مشرکان په دې خبره باندې قایل وو چې د اسمانونو رب هم الله دی، د ځمکې رب هم الله دی، د ټولو مخلوقاتو رب الله دی. دی رسما منله او د دې اقرار به کړ، لیکن د دې اقرار چې کومه تقاضا ده چې هغه د الله تعالی بندګي کول دي، د الله تعالی سره بندګۍ کې څوک نه شریک کول دي، بیا دغې نو قایل او اس اقرار به کاو بندگی به د بل چا کول. نو الله تعالی دې مخاطب کړل چې رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی او د هغه څه چې د دې په منځ کې دي تاسو خو قایل یې، خو ان کنتم موقنین که تاسو په یقین یې نو اله اس یې قایل کېدل نه. یقین دې ته ویل کېږي چې دغه په سماره به سړی پوهیږي، او رسما اقرار دې ته ویل کېږي چې د سماري نه سړی نه خبر خلک سوي جو دې مې رواج تا ور باندې. نو دوی د ځمکې او اسمانونو د مخلوقات او ربوبیت الله تعالی د لپاره مانو، خو بیا به عبادت د بل چا کاو. نو الله تعالی دې مخاطب کړل چې په یقین ستاسو دا خبره منه یو دام شعوري توارم دا خبره منلی نه ګوره بیا بندگی هم د یو الله کوي د بل چا به نه کوي. نو ځکه الله تعالی وایي چې ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکي یې نو الله نو یو خبره اقرار کول بل با خبره من یقین کول دي کې فرق. لا اله نشته لایق د عبادت الا هو بغیر دغه الله نه. دې ویل کېږي توحید فی العبادت چې د بندګۍ لایق صرف الله تعالی دی. توحید په الوهیت، توحید چې کوم اقسام دي، توحید په ذات ته، په صفات ته، په حاکمیت ته، نو بده کې دا توحید په الوهیت مضمون روان چې د عبادت مستحق صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی. نو لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله دی. یحیی دا ژوند کول کی خلق پیدا کوي دنیا ته راځي، او یمیت مړه کول کی خلق او پات کوي د دنیا نه رسدي کې سفر کیږي. ربکم استاسم رب د مشرکان او رب آبائکم الاولین او رب د ساسو د مشرانو اولنو هم دی. د ځکه چې مشرکانو غټ دلیل شرک د اثبات د پاره داو چې دا موږ ته پلرونو نیکونو ویل چې د بوتانو عبادت کوي، بس د نه خو هیڅ ثبوت نه. نو د ځکه کې د بدغه د دې په دغه داوا باندې رد دی چې تاسو پلرونو نیکونه خو په دلیل کې پیش کوي، خو تاسو پلرونو نیکونه هم په دې مسله کې خطا شوي دي. ځکه رب الله تعالی دی، تاسو د پلرونو نیکونو رب هم الله دی، لیکن هغه خطا شو، دوکه شو، بوتانو ته رب وایو دغه بندګي شروع کړله. نو په دې مسله کې هغه خطا دی، په خطا کس پس تاسو مزه دغه خبره ما اوري او د چا خبره تاسو اوري نو لږ وګونه سترګي عقل معنی تلې چې دا کم د چا خبر جزا اورم د سوق ته سی ویل دغه تاریخ سره د کردار سره او د آسماني دین سره مناسبت سره نو دغه نه بعد سره بیا محبت کوو دلیل کې پیش کوو. دا مضمون مخ یو ځکه د سم تر شوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ذکر اعتراضونه سیواش. نو نبی علیہ السلام تعالی تعالی فرمایل چې خلکو ته وایا چې تاسو په منځ کې خمار ډیر عمر تر کړی دی، که تاسو زما پیغمبري باره کې شکمن وجه دا پیغمبر نه دی، نو په تاسو منځ کې ما 40 کال عمر تر کړی دی. هغه 40 کال نو تاسو اندازه ولګوئ چې زه دروغجن یم کنه یم، زه دوکه‌باز یم کنه یم، زه د دنیا سره محبت لرم او کنه لرم. هغه زماني عمر تاسو اندازه ولګوئ او دا غي نه قیاس وکړئ، دا غي نه اندازه په خپل ولګوئ چې زما خبرې رښتیا دي که رښتیا نه دي. نو د دین او د پته لګي چې د چا د خوالي د بدوالي د پاره داغه د خلی چالاکی له اعتبار نشته، بلکې داغه تاریخ بګوري، تاریخ به مطالعه کی هغه نه اندازه لګي د سړی د خبرې د اتباع قابل دی او اتباع د منلو قابل نه دی. نو تاریخ به مطالعه کی، کردار به مطالعه کی، داغه نه بعد بدن ترجمه ته ورسیږي چې دا سړی زمونږ د پاره قابل اتباع دی یا نه دی. نو دې ځکه چې د پلرونو دلیل دی پیش کاو چې پلرونه
زمونږ په دې لار باندې تللی د بت پرستي کړې د موږ یې کوو نور ثبوت نشته دی نو الله تعالی د هغې رد وکړه رب وربکم رب آبائکم ربکم ستاسې هم رب دی ورب آبائکم الاولین او ستاسې د مخکینو مشرانو هم رب دی لیکن هغوی خطا شوي دي د بتانو بندګي په دې اعتبار سره کړې ده او تاسو بیا تحقیق نه دی کړی پټو سترګو پې ور روان شوي بل هم فی شک یلعبون بلکې دا کافران په شک کې دي او یلعبون او لوبې کوي دا دوه وړې غونډه کې جملې دي لیکن د معرف القرآن تحقیق مطابق په دې کې دنه یو لوی داستان موجود دی یو لوی سبقونه پکې دي او ځکه خو په دې باندې علما متفق دي چې قرآن معجزه ده په دومره لږو الفاظو کې دومره لوی مضمون را جمع کول دا داسې دي لکه پښتو کې خلک داسې وایي چې په کوزه کې سمندر را بندول ته ویلی کېږي و دې الفاظو کې چې کافرانو باره کې الله ویلي دي چې دا خلک په شک کې دي یعنی دې کافرانو چې کوم عقیده او کوم مذهب دی کوم فرقې دي نو په دې خپلو عقیدو باندې دا خلک مطمئن نه دی یقیني مطمئن پې نه دی شک یخته دي شکي دین دی او د دې نه وروسته دوی عملا کردار چې دی نو هغه یلعبون لوبې کوي یعنی تحقیق والا خلک نه دی کوم چې باطل خلک دا باطل خلک تحقیقي خلک نه دی چې دوی مطالعه وکړي او بسر باندې بوج او ثقالت راولي چې یاره کم څه چې ما شروع کړي به کملار چې روانم د لار حق ته باطل له الله تعالی د رضا مطابق ته یا څومره مخالف ته دا غمونه د دوی سره د سره نه دي په له لعب کې ژوند تیاری کېل کو دغه شان د کې داسې عباسیاتو کې ژوند دنیایي محبت کې ژوند چې راغیر دین سره هیڅ واسطه نه په دې کې د خپل وخت ضایع کوي نو تفهیم القرآن لیکلی دی چې که مشرکان دي او که دهریان دي او دا شان د دې په شان څومره باطلې غټ غټې فرقې دي څومره باطلې فرقې دي د دې ټوله مجموعه به دو خبرو کې راجمع کېږي چې یا به مسلمانانی هغه حق پرست خلک دي خو جدا خبره دی خو د باطل خلکو چې کم دي نو غټې ډلې دوه جوړېږي یو دهریان دي بل مشرکان بیا د عیسایان او دغه شان د کې د یهودیان اگر که دا ځان ته موحدین وایي خو دا د شرک د مشرکینو په ډلو کې داخل خلک دي او بیا د هغې نه بت پرستان او د قبر پرستان دا خو پکې ښکاره داخل دي نو دا باطل خلک په غټه سطحه باندې په دوه فرقو کې راجمع شوي دي یو ته ویل کېږي مشرکان او بل ته ویل کېږي دهریان چې د الله تعالی د وجود نه دي قایل تفهیم القرآن وایي چې د دوی خلکو چې کومه دغه عقیده ده په دې باندې کار کوي او نشریات ورکوي د دوی سره علمیت څومره دی دلایل څومره دي او د خپل عقیده باندې څومره مطمئن دي نو دې باره کې یو تحقیقي مضمون لیکلی دی د آیت په حواله باندې وایي اصل کې د مشرکانو یا د دهریانو بلکې دهریان را واخله دوی دا دعوه لري چې الله تعالی د وجود نه منکر دي اوس دا دوی غټه دعوه شو په دې دعوه باندې سره دلایل څومره دي او څومره به خپل خبره مطمئن دي دلایل وسه د سره نشته او د سره به مطمئن دي بس یو دعوه ده او زده ټینګ کړي دي وای کله چې دوی ژوند تیری معاشره کې وخت تیری وای بیا مخ ته داسې حالات دوی ته راځي بیا داسې حالات راځي او داسې حالاتونه دوی تیریږي د دهریان او مشرکان په غټه سطح باندې یا باطل خلک وایا چې دوی ته باقاعده داسې حالات راځي چې د زری پټ اډکې را ولاړېږي چې د کومه لار باندې موږ روان د لار غلطه ده ټیک لار نه بیا روانېږي اوس دهریان دي نو دهریان خو د الله تعالی د وجود نه منکر شي لیکن بیا یې په اډکې را ولاړ شي چې ته وګوره د ونې د پاڼې نه راونیسه او د دې غټ انسانه پورې یاره ځمکې د دې وړې ذرې نه راواخله او د دې لویو کائناتو پورې په دې کې دومره لوی صلاحیتونه او په دې ترتیب باندې دا مرتب کول او ښودل او داسې یو ښایسته نظام ته جوړول دا د یو لوی ازلي ذات نه بغیر د سره ممکن نه دی دا کېدی نه شي او که ته وایې چې کېدی شي نو دې دهري ته ووایه چې ته یوه کچۍ کوډګۍ داسې جوړه کړه چې لاس مه وروړه په خپله دې جوړه شي یوه کچۍ کمره جوړه کړه یو بل شی مصنوعاتو کې انساني مصنوعاتو کې یو کمزورې شی ورته حواله کړه چې دا جوړ کړه خو لاس مه وروړه داسې په خپله خود به خود جوړ شي دی وایي چې د کائنات داسې اتفاقي جوړ شوي دي چا به ګوتې نه دي وایلي چا قدرت پکې نشته دی نو ته ورته وایي دا ته جوړه کړه یو کچۍ ثابت کړه عملا ثابت کړه چې څنګه جوړېږي نو د ده په زړه کې به راشي چې زه خو یو کچۍ شی نشم جوړولی دومره لوی کائنات چا جوړ کړه او چا دا ترتیب پکې ورکړه او چا دا صلاحیتونه پکې واچول او چا پکې دا مخلوقات را پیدا کړل دې مخلوقاتو را ضرورتونه څنګه برابر کړل دا ټول خبرې به د پزړه کې عملا دا دعوه ثابته کی چې دا نظام خود به خود سره نه چلی او دې باره کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مشهور مناظره هم ده چې دهری سره مناظره او دهری د الله تعالی د وجود نه منکرو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ثابته ولا نو دهریانو خو اصول دا چې تاسو باول وکي وایي چې قرآن حدیث دې نه ماته خبره نه کوه ما سره بقلیات خبره کوه امام ابو حنیفه ورته وایي بس بقلیات سره خبره کوم زه وسره وټاګج بده کې مناظره ځکه کې منځ کې دریاب به دو
او دریا باندې په کشتو باندې پوری وتلو نو د کم ټیم چې ټاکل شي او دا غینه لګون ته کې لیټ لاړ نو دهری بس خبري شروع کړې ته د وخت امامي او ته عالمي او ته چې کوم د وادي پابند نه یو لیټ شولې امام سي ورته وی چې ګوره زرالم سمندر په غاړه خو زکې نه استلم خو څه شي درا پوری وتلو نو بس ما انتظار کوم چې په خپل وکشته تیار شي او ما دی خو په خپل من راوړي نو بس لرګي دا کټ هغه یو بل سره پیوا شو میخونه رااله په خپل باندې سټکی راغی ټک ټک جوړو کشته ټک والے شولا زما مخه تراله او په خپل زرا واغستم ډرایور پکې نو دی غاډي راوړلم بس تاسو سره مناظرې ته کې ناستم د هری وت خلکو ته ویل دا پکې وره دا پکې بل دروغ دي دا خو سره کې دی نشي کشته نه چې یو میخه په خپل ټک والے کېږي دا بيخي نشي کېږي امام صاحب ورته ویل چې کله یو کشته په خپل نشي جوړېدل او د دې اتفاقیت ته نه مني نو دومره لوی کائنات اتفاقیت څنګه مني چې په خپل باندې جوړ شي چې وړه کشته په خپل نه جوړېږي دومره لوی نظام څنګه په خپل قائم دي دهری نو ساته بری حیران شو او اخر په دې باندې مجبور شو چې د دې خبرې قائل شي او یو لوی ذات موجود دا نظام هغه چلای نو وای دا د هریان هم دغه شان دي کې مشرکان هم دغه شان دي چې هغه د قبرونو عبادت کوي د بل چا کوي نو په ټیم په ټیم باندې دغه حالات نه تیریږي چې هغه حالات خود به خود د بزره کې خبره اچي چې ګوره ته چې په کومه لار روان ده غلط دی او ته چې چاته خدای تعالی وي د خدای بندگی کې نه دا خدای نشي کې د خدای تعالی صفات نه لري د کمزوري صفات لکه ردی متوا حواله باندې متنبی واقعي لیکل ده عمر فاروق رضی الله عنه په حواله سره لیکل چې شرک په زمانہ کې موږ داسې کول چې کله کم بوتان چې زمونږ وونو ځنې بوتان د سفر د پاره و چې کله مقابله کې زونو دا موږ د مصیبتونو نه نقلونه ساتي د بوتان ځنې د کور د پاره و ځنې د فصل د پاره و ځنې سارو د پاره جوړ کړي وای د سفر بوت موږ د ځان سره اخیسته او په سفر باندې روان یو ځای ته ورسې دمم کوله بوتم بزمکه باندې کې خو د ګټي بوتو امن او د سماعت د پاره د سيزه په ځای من تقسیم شو خارج نو چې من کله لري وته نو ګډړ لاغه او د بوت پر سر امتیازي وته ابو دا ګډړ نمبر لوړ سیس د خبره څه چوتای لکه څنګه راس پیخ پچوتای امتیازي بګي نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې زم پړل کې راولاړ شو چې د ځان د ګډړ څخه ورته کولای نه شو صبر استار امتیازي وکړي ته موږ مصیبتونو نه کم ځکه کې بچ کې د دومره لوی کړهونه نه موږ څنګه بچ ته یې سم نشي کولای استم ورته چې د سره سره نو د مشرکانو په باندې تاسو حالات هم راضي او تیریږي چې هغه خود به خود د خبرې قائل کیږي بڑا کې پټ پټ چې دا شرک باطل دی هیڅ شی نه دی نو چې اوس په دې بڑا کې دا خبرې بیا راضي ثبوت پتا ور باندې د آسماني هدایتونو بغیر او دی بیا هم په دې شرک باندې کلکتی دا ولي کلکتی او د خپل شرک چې کوم دی نو دوی حق لار ولې لټایو بیا ولې د مسلمانانو سره جنگونو مقابله باندې یو شکی شي باندې دی ولې کلکتی دا غي جواب په یلعبون کې دی چې دا کوم خلک مشرکان دي د هریان دي نو د دوی ژوند دسه دی چې د ژوند مقصد یې نشته د دوی ژوند دسه دی چې بس دنیا را جمع کا او دنیا حاصله کا پیسې را جمع کا او خپل ژوند دسه تیر کا چې بس سیر او په تفریح کې او په خوشحالي کې او په چکرو کې او په خو خوراکونو کې دغه ژوند تیر کا د ژوند مقصد اوس کله د ژوند مقصد دی نو دی 2 منټه هم دی نه ور کوي چې د دین مطالعه وکړي د الله تعالی ذات مطالعه کې صفات مطالعه کې د الله تعالی قدرتونو مطالعه کې د کائنات باره کې مطالعه وکړي د دنیا باره کې مطالعه وکړي چې دې کې څه نظام موجود دی څنګه چلیږي او د دې نظام ورانېدل نه بعد بیا بس کیږي او داغه د پاره آسماني هدایت سری نو دا غم په سر باندې د سر نه راولي یلعبون بس لوب کې ژوند تیر یا سي ژوند تیر یا بس ژوند تیر کدوې کله کله تاسو په مذهب باندې باس کوي یو د هریت ثابتې شرک ثابتې نو دا به تور د تفریح باندې چې یو قسم لګب شپ ته جوړ کې موضوع ته جوړ کې ټیم پاسې ته جوړي نو ټیم پاسې په تور باندې تاسو سره پاس کوي خود دې موضوع انداز مستقل ټیم نه ور کوي چې غني تل مطالعه وکي بیا تاسو راځي دعوت له خواري خو دسه نه کوي خو بس تفریح په تور باندې چې جذبه کې راولاړ شي پارغي چې په دې موضوع را چکر شي په دې باندې لګ لګ باس وکي نو د دوی ژوند چې کم دی نو یلعبون دی بس عبس غافل ژوند تیرول خلاصه دا راوته چې باطل قوتونه په خپل دین باندې مطمئن نه دي او حق دین زکه نه نصیب کیږي چې دوی بغفلت کې پراته دي په جهالت کې پراته دي تحقیق نه کوي نو بده وجه مندا فرقې جوړ شي مختلف فرقې جوړ شي دا دومره مضمون چې کم دی نو دا بل هم فی شکی یلعبون کې دنه موجود دي الله تعالی فرمایي فرثقب انتظار کوه یوم حق ورځ ده تاتي السماء بدخان مبین چراشی راوړي اسمان یو لوګي ښکارا لوګي راوړي څه مطلب اسمان یو لوګي را خور شي د دې آیات نو واخله د 10 نه د 15 پورې تخویفی دنیاوی ذکر کیږي چې د دین دشمنی او د دین بغاوت د اساسو دنیاوی ژوند بربادول شي تباہ کول شي لکه څنګه چې تاسو د قبر د برزخ ژوند خرابوي څنګه چې د آخرت ژوند خرابوي نو د دنیاوی ژوند الله هم خرابول شي
او باغې کې دا د چې دغه ورځ ته هغه ورځ بم تویني چې اسمان باندې بلوګي را خور شي د دې څه مطلب دی او په دې کې د مفسرین او صحابه کرام اقوال سدي په دې کې یو قول دا دی او دا ډېر مشهور قول دی او اکثر علماء دې ته ترجیح ورکړي چې کله د مکی والا ظلمونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زیات شو او ظلم د حد نو نبی علیہ السلام دی بارے کې خیر یې وکړي بد دعا یې وکړه او داسې الفاظ یې ول چې الله په دې قریش باندې په دې مکی والا باندې داسې قات راولي لکه څنګه قات د یوسف علیه السلام په زمانه کې راغلی په مصر کې راغلی دغه قات پر ظالمانو باندې راولي قات پر راغلی څه قات پر راغلی او دا واقع د امام بخاری رحمه الله رای حمدا دا قات چې کله راغی نو دې کې بدسه وجه خلک په دولت کې دلاسه بیخي خراب اړو کې به وړ کول دا به خړل د کجورو د زړی به وړ کول دام په مشکله پیدا کې دام نه پیدا کېدو زنور روایتو کې چې د ګنده سيزونو سرمنی به خړلې د کرسپو د نور سيزونو اړو کې سرمنی به خړلې او ځواني بیخي خراب شو چې بره د اسمان ته به وکتلو نو د خلا چې کله ډېر وګې شي دستر کې صحیح کار نه د اسمان برز خارجه کې بده تور لګي را خور شوی تیار لګي پی دولګي د صفات حال بیا دی بجرګه باندې نبی عليه السلام تراله او د نبی عليه السلام چې کوم نزدیک خپلوان قبيلي وینو قبيلي او قبيلي ورته یاد کړل چې دا قبيلي سره خپلوان دي نزدیک خلک دي او ان قریب چې د ولګي د لاس د خلک مری ختمي ته دعا وکړه چې د الله تعالی بدیل رزق ورکي باران وشي او د بوټ شنشي کجوري وشي میوي وشي دا خلک ماړه شي او دغه په واسه کې به د خلک ایمان راوړي مسلمانان بش نبی عليه السلام دعا او باران نه شو ډخه کافي هدا پورې باران وشو او د باران نه بعد د سکرو بم برابر شولې بوټي مش نشو کجوري مش نشولې نو بدی آیات کې چې کوم دین هغه دنیوي عذاب ته اشاره ده چې داخله کو دومره فیشک یلعبون کې اختدي لیکن هغه ورځ انتظار کوي چې اسمان باندې بلوګي را خو چې څه مطلب د بلوګي ښکاریږي دولګي دلاس بهاره خرابي نو بدی کې ساقات ساله ته اشاره شو د ځن صحابه کرام رائے دادا او دا هم په مستند او روایتو سره ثابت دي چې قیامت ته نږدې به یو لوګي را خور شي تیز لوګي به دا لوګي به بيخي اسمان پټ کی دا لوګي به د سې چې کوم مسلمانانو باندې راشي نو هغه ته به دومره تکلیف دي کسر د زکام ولګي او چې کوم کافرانو د کافرانو به پړسي بدنونو به غټ شراو پړسيږي یو زمانہ به دا لوګي به الله تعالی بیا بوزي د قیامت د علاماتونو د غټو علاماتو کې نو څوک وایي چې دغه د مراد شي نو بیا به دې کې د لوګي راتلل چې په اسمان نه خوريږي دا به قیامت ته نږدې راځي او دا به تخفیف اخروی کې به داخل شي اخرت یې را بشي او اولنې قول شنو بیا به تخفیف دنیاوی بشي زره مفسرین رائے دا چې په دې آیات مضمون عام دی چې هغه ورځ ته انتظار کوي چې دولګي د لاس سره اسمان ته تور تیار ښکاری لوګي تخکاریږي او هغه ورځ ته انتظار کوي چې په اسمان بس صحیح لوګي را خور شي مسلمانانو ته به زکام په شکل کې ښکاریږي او کافرانو ته به باقاعده د بدن د پړسو په شکل کې معلومیږي بدن بوله همراو پړسي نو وې دوانه مراد یغش الناس پټای بدلوږي خلکو لره هذا عذاب الیم دا عذاب دردناک رب نکشف عنا العذاب دی بوای چې اره بدلری کې زمونږ عذاب ان مؤمنون یقینا من ایمان راوړونکي